او اوس هغه حدیث سره بیانوم چا چې جمعې منځ پرې خوده چا چې جمعې منځ قضا که دا امام مسلم مسند احمد دغه ټولو حدیث دی درې قسمه الفاظ راغلي دي دا مو اورئ ډیر داسې بے خوند خلک بیکار خلک چې په نوم باندې ځان ته مسلمان یې تقریر اوري جمعې आवाज اوري خطبه आवाज اوري په صحت باندې برابر دی سمنه ممانعت نشتا هیڅ خبره نشتا او دومره بیکار انسان تاسو نه پوښتنه کړم چې دغه انسان ایمان دومره بیکار دی چې دا انسان جمعات لنشي راوستای تاسو وایي دا ایمان به دا انسان جنت لبوزي بیا جنت لنشي بوتلای چې یو ایمان د مانزه په ټیم کې تا جمعات لرا نولی جمعات کی دا جمع را نولی دا ایمان ایچ کلستا پست مرگ جنت لا نشی بوتلائی نو پا اغو خلقو باندے دیر افسوس تی خو حدیث تواوری حدیث مبارک دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کم یو انسان د سستینا کا حالت یو خو عذری بیمار دے بل سا خبر دا اگا ایچ خبر نشتا کہالت لفظ راغلے پا حدیث کی سستی دا وجنا غفلت دا وجنا کہالت دا وجنا نبی علیہ السلام فرمائی یعنی بغیر دا عذرہ کم یو انسان دری منزونا دا جمعی قضا کا مسلم شریف حدیث تی پیغمبر علیہ السلام فرمائی طبع اللہ علی قلبی خدای پاک جل جلالہ دا دغی انسان پر زڑ باندی دا بدبختی او دا غفلت مہر ولگئی دا شقاوت بدبختی او دا غفلت مہر پا ولگئی دا پزڑ باندی دا شقاوت او دا غفلت مہر بیاوی یو حدیث الفاظ دا سی دی بل حدیث الفاظ دا سی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی صحابہ ہوتا چکم یو انسان نزا خبر شم چې درې منځونه د جمعې د کهالت او سستی د وجه نه قضا کړه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زړه مې غواړي چې جمعې منځ نه پس دا ټول صحابه کرام ځان سره کړم او خشاک راجمع کړم او دغه انسان کور له لاړ شم او دغه انسان په خپلو لاسونو باندې د دغه انسان کور له اور ورکړم پیغمبر علیه السلام فرمایي دومره مور سره ورانه او دریم نمبر چې کوم حدیث الفاظ دی هغه دا دی چې کوم یو انسان قصدن عمدن کهالت او سستی د وجنا درې منځونه د جمعې قضا کا پیغمبر علیہ السلام مبارک حدیث الفاظ دا دی کتبا منافقا لا یمحى ولا یبدل نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ په کاغذو کې دا انسان منافق ولیکل شي منافق او څنګه منافق ولیکل شي لا یمحى ولا یبدل دغه منافق نومیا نه څوک بیا ورانول شي او نه څوک بیا بدلول شي نبی علیہ السلام فرمائی اچھا کی بیا دا جرت نشتا چې په دغه کاغذاتو کې ولا بیا دا منافق نوم وران کا ولا یا ولا بدل کا لا یمحى ولا یبدل بس دا انسان نعوذ بالله منافق دا الله په کاغذو کې ولیکل شي نو دی وجنا یوم العید دا خوشاله ورځ دا مسلمان د پاره جمعه ډیر اهتمام کړي په اول اذان باندې یا هغه نه مخکې دلته حاضر غي